بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن مشکل صیغې او د هغې حل په سلسله کې دا زمونږه څلورم درس دی. په دې درس کې به مونږه څلور صیغې هغه حل کوو. لومبۍ صیغه قیله، دا د سوره بقرې په آیت نمبر 11 کې دا لفظ راغلی دی. دویمه صیغه آمینو، او دا لفظ د سوره بقرې په آیت نمبر 13 کې راغلی دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. دریمه صیغه هغه لقو، او دا د سوره بقرې په آیت نمبر 14 کې دا لفظ راغلی. څلورمه صیغه خلو، او دا هم د سوره بقرې په 14 نمبر آیت کې دا لفظ راغلی دی. نو قیله دا د نصوره ینصرونه د واحد مذکر فعل ماضی مجهول صیغه ده، او دا په 7 اقسام کې اجوف واوی دی. او قیله دا په اصل کې قویله دی، قویله بروزنی فعیله همچو نصیره. بیا په دې قویله کې د قیله قانون جاری شوی دی، او د قیله قانون د هغې حاصل او د هغې خلاصه دا ده: هر هغه کلمه چې هغه په اجوف کې د فعیله په وزن باندې وي، نو په هغې کې 3 وجې هغه جایز دي. یو نقل حرکت، یعنی ته دغه وو حرکت ما قبل لور کول. دویم حذف حرکت، یعنی حرکت حذف کول. او دریم اشمام. نو تاسو دلته د قاعدې ته وګورئ چې دا قیله دا په اصل کې قویله دی. نو دلته دغه قانون کم لومبه صورت دی، دغه په دې کې جاری شوی دی. د وو حرکت دا مونږه مخکې لور کو، او د قاف کم حرکت هغه مونږه حذف کو. نو د قویله نه قیوله جوړ شو. بیا دې ته د میعاد قانون هغه متوجه شو، او د میعاد قانون د هغې حاصل او خلاصه دا وه: هر هغه وو چې هغه ساکن وي او ښکاره وي، او تدې نه مخکې حرف باندې زیر وي، نو دغه واو دا به مونږ په یا سره بدلو. نو د قویله نه قیله جوړ شو. دویمه صیغه ده آمینو، دا د باب افعال نه د جمع مذکر حاضر فعل امر معلوم صیغه ده. آمین، آمینا، آمینو. او دا په 7 اقسام کې محموز الفا ده، یعنی تدې د فا کلمې په مقابله کې حمزه راغلی ده. او آمینو دا په اصل کې دی امینو بروزن افعلو همچو اکرمو. او په دې کې آمنه والا قانون جاری شوی دی، کوم چې مخکې مونږه ذکر کړی په لفظ آمنه کې حمزه ساکن ده، او د هغې نه مخکې حمزه متحرک ده. نو د کومه حمزه ساکن ده، نو د مخکې حمزې د حرکت موافق مونږ د حرف علت سره بدل کړه، یعنی په الف سره. نو د امینون آمینو جوړ شو. د نننی درس کې دریم نمبر صیغه کوم چې مونږ حل کوو هغه لقو ده. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. لقو دا د باب سمعا یسمعون د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم صیغه ده، او دا په 7 اقسام کې ناقصی یایی دی، یعنی تدې د لام کلمې په مقابله کې یا ده. ځکه چې تدې صیغې اصل دا لقیو دی، لقیو بروزنی فاعلو همچو
سمعوا. نو که تاسو وګورئ نو د دې د لام کلمې په مقابله کې یا راغلی ده او هر هغه کلمه چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې یا وي نو هغې ته ناقصې یایي ویلی کېږي. دا صیغه دا د مشکل ترین صیغونه یوه صیغه ده. په دې کې د ټولو نه لومبی د یدعو تدعو یرمی ترمی والا قانون جاری شوی دی. د اسانۍ دپاره دا قانون دا مونږ په دو حصو باندې تقسیمو. یوه حصه خو ته دې قانون دا ده چې هر هغه واو او یا چې هغه مضموم وي یا مکسور وي او د لام کلمې په مقابله کې واقع شوي وي او ته دې نه په مخکې حرف باندې هم یا ضمه وي یا کسره وي نو مونږ به ته دغې واو او د یا حرکت دا به مونږه حذف کو او ته دې مثالونه ښکاره دي لکه یدعوون یدعو د تدعوون تدعو د یرمیون یرمی او د ترمیون ترمی. دا خو د دې قانون یو صورت شو. د دې قانون دویمه حصه دا ده چې کله د صیغې شکل دا عیوو میو عوی او د هویی بشانته جوړېدو نو بیا به مونږه ته دې وو او د یا حرکت حذف کو نو بلکې ته دې حرکت به مونږه مخکې حرف لور کو. دا صورت ته دې صورت حاصل او خلاصه دا شوه چې عام طور باندې خو به مونږه د وو او د یا حرکت هغه حذف کو لیکن که د صیغې شکل د عیوو میو عوی هویی په شانته جوړېدو یعنی په صیغه کې داسې قسمه شکل جوړېدو نو مونږ به بیا د دغې وو او د یا حرکت حذف کو نو بلکې مخکې حرف له به مونږه ته دې حرکت ورکو. نو اوس تاسو دې صیغې ته وګورئ لقیو. اوس تاسو وګورئ په دې کې د میو شکل جوړ شوی دی قیو بروزنی یعنی همچو میو. نو دلته به مونږه د یا د حرکت د ضمه دا به نه حذف کو بلکې ته دې د ضمه دا به مونږه قاف له ورکو او د قاف نه به کسره لرې کو. نو چې د قاف نه مونږه کسره لرې کړله نو ته لقیونه جوړ شو لقیو یعنی قاف باندې ضمه راله بیا یام ساکن ده او ووم ساکن دی. اوس ته دې نه بعد دې ته د یو سر والا قانون متوجه شو یعنی یا ساکن ده او د هغې نه په مخکې حرف باندې ضمه ده نو دا یا مونږ په وو سره بدل کړه نو لقوت جوړ شو. اوس دلته د وو د دوو واوونو په منځ کې التقا د ساکنینو راله نو لومبی وو پکې مده ده نو مونږه هغه وغورځاو نو لقوت جوړ شو. اوس په قرآن کې دا لفظ تړلی شوی دی د الذین سره. الله فرمای وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ. نو دلته اوس د واو او د لام په منځ کې التقا د ساکنینو راله ځکه چې الذین کې دا لام دا مشدد دی او کوم مشدد حرف وي نو په هغې کې لومبی حرف هغه ساکن وي او دویم متحرک وي لکه اتا اتا. نو د وو او د لام په منځ کې التقا د ساکنینو راله نو دلته مونږه وو وغورځاو تلفظن یعنی په دې وو باندې به مونږه تلفظ نه کو البته دغه وو د به لیکلی کېږي. نو د لقیونه جوړ شو لقو او چې کله د بل ټکي سره مونږه میلاوو نو وإذا لقوا الذین داسې به نه وایو وإذا لقوا الذین بلکې وو دا به د تلفظ په اعتبار سره حذف کیږي. د دې درس اخرنۍ صیغه کوم چې مونږ حل کو نو هغه خلو ده او دا د سورې بقرې په آیت نمبر 14 کې دا لفظ راغلی دی وإذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. دا د باب نصارا ینصرون
د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم صیغه ده او دا په 7 اقسام کې ناقصی واوی ده او تدې صيغه اصل دا خلو بروزن فعلو همچو نصورو. نو دیتا وس د قال والا قانون متوجه شوی دی یعنی واو متحرک دی او ما قبل دا غینا فتحه ده نو دغه واو مونږ په الف سره بدل کو نو د خلونا خلاو جوړ شو. اوس د الف او د واو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله او چې کله د التقاء د ساکنین راشي او پاغي کې لومبه حرف مده وي نو دغه مده مونږه حذف کو نو د خلاونا خلو جوړ شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.